بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله پاک حکم کړی د انسان ته چې مور پلار سره ښه سلوک کوي حملته امه کرها ووضعته کرها مور د اوچتۍ د لره په تکلیف کې او پیدا کیږي دی په تکلیف کې وحمله وفصاله 30 شهرا او حمل او د تینه پرې کول دا 2.5 کال دا 13 میاشتې حتی تر دې پورې اذا بلغ اشده چې ورسیږي دی بلوغت خپلتا وبلغ 40 سنه او بیا ورسېد 40 ته قال نبی ویل رب ای رب زما اوزعنی مال طاقت راکی ان اشکر نعمتک چې زه شکر ادا کوم د انعامات استا التي انعمت علی هغه چې کړي دي په ما باندې وعلى والدي زما په والدینو باندې وان اعمل صالحا او دا چې زه عمل کوم نیک ترضاه چې ته رضا شي واصلح لي في ذريتي او زما په اولاد کې هم صالحان پیدا کی انی تبت الیک زتا طرف ته رجوع کوما و انی من المسلمین او بشک زه د غاړه کې خودونکو نه یم اولئک الذین دا هاغه کسان دي نتقبل عنهم احسن ما عملوا چې الله پاک بر دین دا عمل په ښه طریقه قبول کی ونتجاوز عن سیئاتهم او الله پاک با نظر انداز کی گناهونه د دي فی اصحاب الجنة دا جنت والدی وعد الصدق چې د الله وعده وسره رښتونی ده الذي كانوا يوعدون آغا چې کړی و وسره الله پاک وی پیغمبر علیه السلام ته د انسان ته وایا چې ووصینا الانسان بوالديه احسانا الله پاک وصیت کوي یعنی الله پاک حکم کوي د انسان ته چې د خپل والدینو سره نیک سلوک وکړي ولی حملته امه لاولنه د مور مهنت ته وګوره حملته امه اوچت کړی د دې مور خپل کرهن په سختۍ کې ووضعته کرها او بیا په سختۍ کې زیږي وحمله وفصاله 30 شهرا او د حمل او د پیونه د بسکولو مودره دا 2.5 کاله ده حتی تر دې پورې اذا بلغ اشده چې ورسیږي د خپل بلوغت ته وبلغ 40 سنه او خاص کر 40 کالو ته په دې کې درې مسلې شوې لومبنۍ مسله دا شوه چې ووصینا الانسان بوالديه احسانا الله پاک د خپل ځان نفس هغه د والدینو سره د احسان حکم وکړو ولی وجه سره لوی وجه داره زه به خپل کوشش کوم چې یاره د هغې خبرې په خپل ځای موږ هم خپل کار وکړو لوی وجه داره چې الله پاک د پلار محنت هغه د خپل محنت نه پس ذکر کو پلار یو داسې هستی ده چې هغه دا غواړي چې د هغه د بچی د هغه نه اوچتي په دنیا کې یو څوک هم داسې نشته که خپل استاد وي هغه هم دا نه غواړي چې شاګرد د هغه نه اوچت شي لیکن پلار هغه دا غواړي چې دا بچی د هغه نه اوچت شي که دا پلار یې ټاټکي چلی هغه وایي زما زوی دې په کرسۍ باندې کښېني او دا صفت ته الله دی چې هغه د خپل مخلوق هر یو قسم غلطي او ګناه هغه نظر انداز کوي او خپل مخلوق له په هر ځای کې احسان او انعام ورکوي بل دغه پلار چې دی چې کله د محنت او د تګو د ورځي نو په هغه ورځو کې دی ښه تکړی او دی د بچو دپاره محنت کوي د خپل ځان خو برابر کړي خو چې کله د خوشحالۍ موده راشي دی په ځان شي یعنی د دا ټوله زندگی جهد مسلسل دی په دې وجه پیغمبر علیه السلام وی د پلار پتا باندې دا حق دی چې ته په پلار باندې د ځان نه ښه واغوندوه د ځان نه پې ښه وخوروه د ځان نه پې ښه پخپوږه او د ځان نه پې ښه پسرګه کم یو بچی چې د هغه والدین هغه د هغه نه په پوزیشن کې کمزوري نو هغه د هغې حق تلفي وکړه والله به دې په ورځ د قیامت تپوس کوي په دې وجه الله پاک وایي
ته دې والدینو سره احسان وکړه. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام له یو صحابي راغی ورته وی زما مال دی او زما پلار پکې تصرف کوي زما نه بې تپوسه کوي. هغه ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ته او ستا پلار ته او ستا مال دا ټول د پلار دی. ته د پلار یې نو مال خو دې خود دغه دی. پلار ته دا ضرورت نشته چې هغه د زوی نه مال والي او بیا ترې نه تپوس وکړي مال دې ترې نه الي خو تپوس پکې نشته. بل الله پاک وایي په دویم نمبر باندې حملته امه کرها ووضعته کرها. دې مور ته ډېر په مشقت کې اوچت کړي او ډېر په مشقت دې زیږئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا یو مسله راله یو مور راله او په خپل زوی باندې شکایت وکړو وی زما دا زوی ما سره زیاتې کوي دې زما حق نه ادا کوي زما دا زوی زما حق نه ادا کوي او دې خپلې ښځې له ډېره توجه ورکوي. عمر رضی الله تعالی عنه راوغوښتو او اړو تپوس یې ترېنه ونه کړو. اړو د سره تپوس یې ترېنه ونه کړو چې یاره موږ به دا ځای بدل کړو زه وایم تو ګډ وډو یو. زه خو خپل کوشش کوم چې تاسو غوږ ایښي نو ستاسو دغه ته لږ ډېر راځي که نه زه خو لګیا یم مسلسل. نو هغه وله یو مشکیزی راواغسته او هغه مشکیزی وله خېټې پورې وتړله او ورته یې وی یو ګنټه به دا ګرځې د اوبو هغه مشکیزی ور پورې وتړله یو ګنټه به یې ګرځې. نو چې 10 منټه وشو نو په چغو شو. نو هغه مور یې ورته وی عمره بس ما دې معاف کو پرېږده. یې ورته وی نه وی ته د ده دا بوج دا تا 9 میاشتې ګرځولی دی او ده لا ګنټه هم نه دی ګرځولی او دې چغې وی ته خو 10 منټه وګرځو. هغه ورته وی ما ته احساس وشو. هغه ورته وی الله پاک ځکه وی چې ته دې مور بار کړې ډېر په مشقت سره نه د سره خوراک کولی شي نه د سره خپل حاجت پوره کولی شي او د هغې نه باوجود خپل کوشش کوي او ته وله بیا توجه نه ورکوې. بل الله پاک وی دغه دومره سخت وخت دی د پیدایش ته چې که په دغه وخت کې یو زنانه وفات شو ناشهیده ده. ولې ځکه چې حالت سخت دی نو ته ورسره احسان وکړه ځکه چې هغې تا سره دومره احسان کړی دی. وحمله وفصاله 30 شهره او بیا اوچتول د دې بچي او بیا د دې نه پرېکول د دې بچي دا 2.5 کاله دي. د دې نه امام شافعي صاحب وی د پایو د زیاتو نه زیاته موده هغه پوره 2 کاله ده او زمونږ امام صاحب وی نه دا 2.5 کاله ده. دلته کې دا 2.5 کاله راغلی ده او هغې زمونږ امام صاحب د حمل د دې نه علاوه ګڼي او امام شافعي صاحب وی دا 6 میاشتې پکې دا حمل شوی او وسره دا 2 کاله دا وسره د تینه د پرېکولو شو. نو دا موده دا ضروري نه ده چې دا دومره دا د دې نه کم هم کیدی شي سیوا هم کیدی شي. د ضحاک رضی الله تعالی عنه په باره کې دا خبره واضحه ده چې بلکې په ثبوت سره ثابته ده چې عقله پیدا شو نو هغه 2.5 کالو د 2.5 کالو پیدا شو او ضحاک به ورته ځکه وایي چې ضحک دا خندا ته وایي دې کې دا مخامخ 2 غاښونه ښکاره کېږي. نو په دې وجه باندې هغه چې کله پیدا شو نه خندل دا 2 غاښونه یې شو نو په دې وجه باندې دا سیوا کیدی شو کمه نه کمه موده هغه 6 میاشتې الله پاک ذکر کړه د زیات نه زیاته موده اونو خیله. الله پاک وایي بیا حتی اذا بلع اشده تر دې چې ورسیږي دا انسان خپل ځوانۍ ته وبلغ 40 سنه او 40 کالو ته ورسي. نو مفسرین په دې ځای متفق دي چې دې ځای کې دا الله پاک چې د چا ذکر کوي دا ابوبکر صدیق دی چې 40 کالو ته ورسي ځکه چې ابوبکر صدیق هغه هستی وه چې د هغه مور پلار هم مسلمانانو د هغه په خپله باندې هغه زنانه ښځه هم مسلمانه وه او د هغه وسین وسان هم ټول مسلمانانو د هغه په خاندان کې غیر مسلمه هغه نشته بس چې ایمان یې راوړی دی نو مور پلار یې راوړی دی بیا د هغې نه پس چې کوم کسان دي او ابوبکر صدیق راوړی دی کور والی راوړی دی د هغې نه پس چې کوم پیدا شوي دي هغه ټوله سلسله په مسلمانانو کې را روانه ده. نو په دې وجه الله پاک وایي چې کله دې 40 کالو ته ورسېد قال نو وی ربي اوزعني ان اشکر نعمتک ای رب زما ته ماله طاقت راکړي چې زه ستا شکر ادا کما التي انعمت علی
په انعاماتو باندې چې تا په ما باندې کړي دي چې هغه څه زما خاندان کې د ایمان او زما په خاندان کې د خپله تابعداري راوستې را وعلى والدی او چې زما په مور پلار دې کړي دي چې کله ابو قحافه چې د ابوبکر صدیق والد صاحب هغه مسلمان شو نو د هغه عمر 90 سالو لست یا کالو په عمر کې مسلمان شو او ګیره شوغ سپینه ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې د ګیره رنگ بدل کې دې له نکریزه ورګه ګیره ول سره کې وان اعمل صالحا چې زه نیک عمل کوم ترضواه خدای پاک چې ته پې رضا شي داسې نیک عمل کوم چې ته پې رضا شي واصلح لي فی ذریتی او زما د پاره زما په اولاد کې هم صلاحیت کې دی چې هغوی مسلمانانی انی توبت الیکا اے خدای پاکه زه تا ته رجوع کوم و انی من المسلمین بېشکه زه غاړه کې ښودونکی ما اولئک الذین الله وی دا صفاتو والا خلق لکه د ابوبکر صدیق دا صفت چې شو او داسې صفاتو والا خلق چې کامل مؤمنانی نتقبل عنهم قبول بکی الله پاک ددنا احسن ما عملو د دا لږ عمل په ډېر څه باندې د ده چې کوم ټوټه پوټه عمل دی الله پاک به وله په ډېر څه باندې قبول کي ونتجاوزه او تجاوز به وکړي یعنی الله پاک به پرېږدي الله به چې شمپوشي وکړي الله به نظر انداز کړي عن سیئاتهم د ده واړه ګناهونه فی اصحاب الجنه دی به د جنتیانو نه وي وعد الصدق او دا د الله رښتونې واده ده الذي كانوا يوعدون هغه چې خپلو بندگانو سره یې کړې ده هغه چې خپلو تابعدارانو سره یې کړې ده دا به ورسره الله پاک رښتیا کوي دا څوک دی یاره